دلته لفظ راغلی دی بعبده، بعبده لفظ راغلی دی. ګوره صاحبانو دلته ځان پوهه کړئ، یو عقیده ورته ثابتوم او خېټې نه ورته ثابتوم. دا ما ګوره یاد لرئ قطعا طبیعت نه دی. څوک ګمراه کول رب کائنات به د قیامت په ورځ باندې دغه چې ستا کومه غاړه ده دې نه به د نیسي او ورته وایي به چې تا پسې خلک روان وو او تا خلک ګمراه کړي دي. الحمدلله موږ د یو چا خیال هم نه ساتلی، د حق خیال مو ساتلی دی. بس الفاظ والا ډلو والا دا دې سره زموږ هېڅ تعلق نشته دی. موږ اهل سنت و جماعت یو چې څوک حق پرست دي، څوک هم دي چې هر مکتب سره تعلق ساتي، زموږ امام دی او زموږ ورور دی. اهل حق خلق نمونه وغیرو پسې موږ الحمدلله نه یو. قطعا اندازه دغه ذموار ځای نه اعلان کوم چې دې ځای نه به هغه خبر ورته بیانېږي چې کوم قرآن او حدیث کې ثابت خبرې نه دا چې زما عقیده ده او ستا عقیده ده. ډېرې داسې عقیدې دي چې خلکو خېټو نه ثابتې کړي دي، هغې سره موږ اهل سنت و جماعت هېڅ تعلق نشته دی. صاحبانو خلک یو اعتراض کا چې تاسو رسول الله ته نور وایې. نور و بشر دی. ګوره خدای پاک ورته ویلي عبد، بنده یې ورته ویلی دی. بېشک رسول الله بشر دی. توجه غواړم ستاسو دې خبرې ته. رسول الله بشر دی. بشریت نه انکار یا کړل کفر دی. قرآن نه ثابت دی انا بشر مثلکم. خدا به ورسره یاد لرئ چې بې مثله او بې مثاله بشر دی. دا به هم تاسو یادي عبد دی. وی چې عبد دی نو چې عبد دی بنده دی نو ته څنګه نور ورته وایې؟ پکار ده چې خدای پاک ویلي وایي اسرا بنوره، ما سفر کړه په خپل نور باندې. دا خپل او عبد او نور کې تضاد دی چې نور وی عبد بني، چې عبدی نور بني. څنګه ته ورته وایي چې نور هم دی بشر هم دی؟ حالانکه ستا په علم باندې صدها بار افسوس دی چې تا ته اوسه پورې دا پتم ونه لګېدا چې آیا نور او عبد بشر دا متضاد دي او که نه دي. تا ته دا پتم نه لګي. حالانکه دا یاد لرئ نور او بشر په منځ کې دا ضد نشته. یو شی به نور هم وي، یو شی به بشر هم وي. دې دواړو په منځ کې تضاد نشته او قرآن نه ورته ثابتومه چې نشته. ستاسو صاحبانو فرشتې په قرآن کریم کې ډیر ذکر راغلی ملائکه ملائکه او په دې باندې اجماع ده اجماع چې فرشته شاته ویل کېږي هو جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفه. دا د فرشتې تعریف دی. دا یو نورانی جسم دی، نورانی نور نه پیدا، او په دې باندې ټولو اتفاق دی چې فرشته نور نه پیدا ده. او په کوم شکل باندې چې وغواړي الله په اذن باندې په هغې شکل باندې تعالی راتلی شي. دا فری نور دی. خچې نور دی څنګه چې ته خلک ګمراه کوي چې دلته یې عبد ورته ویلی لہذا نور نشي ورته ویلی. دا اعتراض ستا په رب کائنات باندې راځي، په رب باندې راځي. همدغې فرشتو دپاره رب کائنات په قرآن کې لفظ د عبد استعمال کړی دی. الله څه فرمایي؟ بل عباد مکرمون. دا فرشتي چې دی عباد، عباد دا جمع د عبد ده. رب فرشتو ته عبد ویلی دی. بل عباد مکرمون. دا فرشتي چې دي دا داسې بندگانی دي چې عزت ورکړی شوی الله طرف نه، هغوی له احترام ورکړی شوی الله طرف نه. فرشته په اتفاق باندې نور دی. رب کائنات په قرآن کې هغې ته عبد ویلی دی. عبد. نو دا پته لګي چې عبد یعنی بشر او عبد او نور په منځ کې څه تضاد نشته. د داسې مثال دی چې ته چاته ووایې چې ته مسلمان یې که پیښوری، دې کې تضاد شته. زه مسلمان هم یم او پیښوری هم یم، په دې کې خو څه تضاد. داسې مثال دی چې نور دی که بشر دی، یعنی انسان دواړه دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نور هم دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام عبد هم دی، بنده هم دی. بس نورانیت یا صفت دی. او صاحبانو دام یاد لرئ په معراج شریف واقعه کې به یو ځای راشي او سدرة المنتهى ورته ویل کېږي. دا خبره یاد کړئ زموږ اهل سنت و جماعت چې پیغمبر علیه السلام عبد دی،
بشر دی، نورانیت یې صفت دی، رب له ورکړی قرآن نم ثابت دی او حدیث نم ثابت دی، او په عبدیت او نورانیت کې هیڅ تضاد نشته، هیڅ مقابله نشته. یو وخت کې یو انسان دواړه کېدی شي، نور بم وي، عبد بم وي، نور بم وي، بشر بم وي. چې کله نبی علیہ السلام په معراج واقعه کې سدرۃ المنتهى ته رسیدلی دی، او سدرۃ المنتهى هغه ځای دی چې بره مخلوقات تپارم چې دی بره طرف نه اخیرنی سټاپ دی، لاندې مخلوقات تپارم لاندې نه اخیرنی سټاپ دی. جبریل علیه السلام چې د فرشتو رسول دی سدرۃ المنتهى نه بره نه دی تلی، سدرۃ المنتهى نه بره لا مکان ورته وایي، یو دی مکان یو دی لا مکان. تاسو نه تپوس کړم مکان تعریف دا علماء کا مکان چاته ویل کېږي؟ مکان تعریف دا دی چې په هغې کې اجسامي جسمونه وي، لکه دا ځمکه مکان دی، زما جسم پکې دی، ستا جسم پکې دی، د تیږې یو جسم دی، د دنیا او شیو یو جسم دی. مکان چاته ویل کېږي؟ چې په هغې کې اجسامي، په هغې کې جسمونه وي. لا مکان چاته ویل کېږي؟ دوی علما دا تعریف وکړه، لا مکان ویل کېږي هغه ځای ته چې هلته څوک جسم سره نشي تللی، الته جسم نی. رسول الله مبارک سره د دې چې جسم دی په دې شپه باندې لا مکان له پیغمبر علیه السلام سره د جسم او سره د نورانیت تللی چې پته ولګي. الله فرمایي چې لا مکان کوم قانون دی چې انسان جسم سره نشي راتلی، دا قانون رسول الله دپاره نه دی. رسول الله مبارک به سره د جسم او سره د روح لا مکان له راځي. پیغمبر علیه السلام مبارک له لاړ، او دلته علماو یو خبره دام کړې ده چې پیغمبر علیه السلام باندې دلته نورانیت غالب شو. نور چې کوم صفت دی د رسول الله اپې غالب شو. به اعتبار نور پیغمبر علیه السلام رب کائنات دیدار لتلی او رب کائنات په دیدار باندې خپل ځان مشرف کړی دی.